بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عطاء بن أبي رباح رحمهم الله تعالى عليه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. عطاء ابن ابي رباح رحمت الله علیه زموته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد رسیدله ده چې کوم سړی سوره یاسین دی ورځې په شروع کې وایي د دې ټولې ورځې حاجتونه به الله پاک پورا کړي. او حدیث کې دا هم راغلي سحری وشي دی لپاره یو زړه وي او د قرآن شریف زړه هغه سوره یاسین ده. کوم سړی سوره یاسین یایي الله جل شانو دې لپاره د لاسو قرآن پاکو ثواب لیکي، یعنی لکه لاس قرآن شریفونه ختم کړلو. او یو روایت کې دا راغلي چې الله جل شانه سوره طه او سوره یاسین د اسمون او د زمکو پیدا کولو نه زر کوله مخکې الله تعالی دې تلاوت کړو، یعنی دا یلو څکله فرشتو دا ووریدلو نو ویلو چې خوشحالي دی او امت دی پاره چې چا باندې به دا قرآن نازلول شي، او خوشحالي دی وي هغو زړونو دی پاره څو کوم زړونه به دا ویچتوي یعنی یدوي، او خوشحالي دی وي هغو ژبو د پاره څو څوک د دې تلاوت کوي. یو حدیث کې دا راغلي څو کوم سړی سوره یاسین صرف الله رضا د پاره وایي دې مخکینی ګناهونه ټول الله پاک معاف کړي. او دې دا سورات خپل مردگانو باندې یل پکور دي، ځکه چې سوره یاسین یلو دی واجنه سړي ګناهونه معاف کیږي. او څه کله ته مردگانو دی پاره وای الله تعالی به خپلو دی تو دی مردگانو ګناهونه معاف کی. او یو روایت کې دا راغلی چې د سوره یاسین نما په تورات کې منعما ده، یعنی کوم خلق دا سوره یاسین تلاوت کوي دنیا او آخرت کې بدی ته نعمتونه ملويږي، خېګړې به سره کیږي، او د دنیا او آخرت مصیبتونه بدینه ورې کیږي، تکلیفونه به نه ورې کیږي، او د آخرت ولغه کوم ساخت منظر ده هولناک منظر ده اب الله پاک دی نوریه کی. او د دې صورت نما رافعه خافضه هم ده، یعنی مومنانو مرتبه وچت کون کا صورت سدي صورت تلاوت شو کوي هغه به مرتبه الله پاک وچتوي، او څکوم کافرون دي هغه به پس او ذلیل کوي. ایو روایت کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې مو زړه دا غوړي چې سوره یاسین دی مو هر امتی پزړه کی وي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مراد او د زړه ارمان ده. مو ته سوچو کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت لري او کور دا غته سوره یاسین مو ته زبنی یاد وی ویلې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمنا ده چې دی مو هر امتی پزړه کی سوره یاسین وي. او یو روایت کې دا هم دي چې کوم سړی سوره یاسین هر شپه یای او کچې ته مړ شولو د شپې باندې ته مار روللو شهید مړ شولو. او یو روایت کې دا راغلی چې کوم سړی سوره یاسین یای یغه مغفرت کول شي، او چوت دې الوګي په حالات کې دا وایي الله تعالی به موړ کی سړی ته الوګ لګیدلیا سوره یاسین تلاوت شروع کړلو خود به داد سوي لکه دو لګیا ټیکاله خوري څنګه سره ټیکالي سره الله پوک موړ کی اندسی به د سورۃ یاسین یلو سره الله پوک موړ کی. خنه افسوس خبره دا غلا سمو په دې خبرې باندې یقین شته د ته ټیکاله وخورو چای وسکه او بو وسکه شربات وسکه نو دې سره مو الوګه تند ختميږي. خو د سورۃ یاسین څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څو چوک یای الله تعالی به دې هغه الوګه ختمي په دې باندې نن یقین نشته دا، نن موږ ته اعتماد نشته دا. او څو سورۃ یاسین هغه سړی چې چونه لیار غلطه ده مقصد نه پویر ده لیارونه پویر ده دا سړی سورۃ یاسین تلاوت وکي الله تعالی به او تلیار وخی. او څو چونه څه جنوار ورکشي وي سوره یاسین تلاوت وکي الله پاک به وتریود کی. انداسي چونه پیسې ورکی دي چونه سونا ورکدا غرض دا ورکه وشولا ستر کی ولا چی شهم ورک شولو سوره یاسین دوی الله تعالی به وتریود کی. دا یلا ودی دي دغه شنو سره خو یقین ور باندې اعتماد ور باندې باور ور باندې نن مو تاسو الله تعالی د مافیو کی مو پختو وطن دا غلا وشي مو تاسو ډایرک اول غو یلا په طرف ته یقین نسی اول مو زون طرف ته یقین نسی ځکه چې چوته نقصان ورسیږي د دې ګناونو سبب وي ګناونو واجبي
نو سړی اول په کوته توبه استغفار وبسي به الله په طرف ته متوجي شي چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوش خیله مودا الله جل شانه لوش خیله مودا سوال خلق به د سپیرو ولي به سپای په ذریعہ سره لنګي سپی څه حیثیت نه شریعت کې څه هغه باندې اعتماد کول شي نه پښتو کې په هغه باندې اعتماد کول شي به مودا سو خلق د سپی دی واجنه هغه باندې بده وکړو مړی ور باندې وکړو او غلی ور باندې وروتړو او رپټونو ور باندې وشي نه دی واجنه کچې ته مسلمان اعمال کوله کنه به پرېشنې نه و دا ویني تل دل بنوا دا بیسته بنوا خنن افسوس خبر دغه چې مسلمانانو قرآن او حدیث ته شوکړه لای دی واجنه پرېشنې هر طرف نه رغلی دي ا کوم د سیالوت کې کوم سره د سیالوت کې سورہ یاسین وایي چې دو پیږي سوال منو د ډیر غلي دي ټیکاله کړی یا ټیکاله ختمه ده کمیدلو خطر ده څه کام نشي سورہ یاسین شروع کی ان شاء الله الله تعالی به ارتکاله د سورہ خلق رغلی غو ته به کفی کی او دا تجربه نه ثابت خبره ده څ ډیر وری د سی شوی دی الله تعالی غټیکاله کفی کړی دا او کوم سړی باندې زنکدان شروع ده اوک شو ده یا سخت یا تکلیف تا ہوتا نہیں لنڈیگی سورہ یاسین تلاوت تو شروع کی اللہ تعالیٰ بزدن کدان ہوتا آسون کی یا آواز زنانا دا یا غیر ٹیم پورا شو دا ڈاکٹر ٹیم کی نن سبو تکلیف ہوتا شروع دا اولودی نکی کی درد ذہ ہوتا شروع دا بچی والا درد ہوتا شروع دا خطو تکلیف دا اور کی سورہ یاسین تلاوت تو اور بندی وکی اللہ تعالیٰ بھی ہوتا اسنے سر بچائے پیدو کی مقری رحمت اللہ علیہ سکلا بچو یا د دشمن خوف وی سړی دا څه بچو نه د ډور وی سیرا څه تاوند ونرسي څه نقصان ونرسي یا مدرسې تا یا تبلیغ تا یا جهاد تا یا تصوف تا یا سیاست تا یا عزت تا یا ابرو تا یا شرم او حیا تا یا نرینا او زنانا تا یا تو کوربور تا غرض ستر کې سره هم ته دا دور د بچو دی واجنه دشمن دی واجنه متدخل نقصان ونرسي سورہ یاسین ویا الله پاک به تو خوف ختم کی او الله تعالی به تو مدد هم کی او ور روایت کې راغلی حکم سره سورہ یاسین او والصافات ته دی په سید ویم سورات باندې د وشتمې سپری کې څنګه سورہ یاسین ختم شي او پسې انداز سورہ شروع کی والصافات ای جمعه پوری حکم سره دا وی المنزنه بعد سو دو کومه دو الله پاک نو غوړي الله پاک به تو قبلې او یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي زړه ساخته اکثر متوسو خلک یې زړه مډي ساخته ایوا خبر اورونه اثر نه کوي یزه سورۃ یاسین دو ایو جوم کې ولی کې ولوخي باندې ولی کې په زعفرانو سره او به وبو کې ډان کې او بدوس کې الله پوک بو هغه زړه سختوله او ته ختم کی او ایو حدیث کې دا راځي چې کوم سړي سورۃ یاسین د شپې یعنی د جمعې په شپې باندې وایي جمعې په شپې سورۃ یاسین وایي چې د جمعې ورځ کېږي سبای الله پوک بو ته ټول ګناونه معاف کړي هر شي دی پاره یو زړه دا او د قرآن مجید زړه هغه سورہ یاسین دا سورہ یاسین خپل یون کې دی پاره چې کوم سره سورہ یاسین تلاوت کوي هر برئی هر بدی هر تکلیف هر مصیبت دین اوري کوي دې ته بدا شو نه رسی او چې کوم سره سورہ یاسین تلاوت کوي دې حاجتونه به پر کول شي کوم سره سورہ یاسین صرف الله تعالی رضا دی پاره وایي یغه په الله پاک اټول ګناونه معاف کی او لاس پرې د قرآن پاک دی ختم کولو اجر بوته ملويږي کوم سره سورہ یاسین وایي هغه ته د شلو حجونو برابر سو ملويږي لکه څنګه شل حجونو سورہ اجر دا د کو د سورہ یاسین تلاوت تی واجب الله پاک دي ته اندور اجر وی کوي او کوم سره سورہ یاسین ووري بعض غلط دي ځای یې نشي خچو ته وایي ته یې زی وورم هغه ووري الله تعالی په لاره کې زر د نورا خرج کول اندور اجر بوته ملويږي سکون سره سورہ یاسین ووري ناغه ورونه هغه خیان دي څنګه سورہ یاسین تلاوت نشي کولا یې سمو بني عمر تیر دا یا قرآن نه ختم کړه هغه د سورہ یاسین ووري تلاوت کوي نن زبو موبایل کې شته دي سړی و چې ځګانی بجانی چې سورہ یاسین و چی کنه هغه باندې سزا ملويږي ګناه ملويږي دی باندې اجر ملويږي کوم سره سورہ یاسین وليږي یا غو سینیتا غزړه ته الله پوک زرد دویونی لکه سړی علاج کوي کنه دوی چي دې لپاره چې دی لو علاج وشي نو سورہ یاسین زر دویونو او د زر نور او د زر یقین زر نیکه زر رحمتونه دا به الله پوک دې سینیته نو بسی او زر کینی او زر بیماری دا به الله پوک دې زړه نو بسی هزار زر نه مرادو چونکی مو پښتو ټولواله پښتو د زر نه مراد 1000
نه هزار دا علاج لشنو بو اونکینی او هزار مرزونه او بیماری بون الله په ګوبسي هدي واجب نمو تاسو په کور دغه دا چې مسلمان خو څنګه اعمال په بری کی وری فورن په کوه څنګه باندې عمل شروع کی. سورہ یاسین دا څه مشکل خبره نه ده، صحیح منو کې سړی شروع کی او وای د سورہ یاسین یل غوڼه زی ختمول غوڼه زی دول غوڼه بار بار روزانه سیای سبیا بیگیا نه ان شاء الله تعالی سو ډیر کمزوري میاشت کې نه به نیم په نیمه سورہ یاسین دی زبانی یو دی ویری روزانه یو خبره سړی بار بار کوي یا خیدیږي نو نیم په نیمه سورہ یاسین به دی زاوی. الله تعالی دې وګی دسی سموته سو قرآن سره محبت پیدا شي، اعمال سره محبت پیدا شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شي. بس افسوس خبره دغه د سنن مسلمان اعمال بن یقین نشته دا، احادیث بن یقین نشته دا. خبره صرف ایدی دی پر اوریدل شي چې بس غیګونه خوشحال شي وای ورې زړه خوشحال شي بس یای څکوم سړای خبره ایدی دی پر ووري څیرا زړه سره خوشحال شي غیګونه سره خوشحال شي. اس یہ کانو کی عیاشی ہے، دا دی غیګونو عیاشی دا، عیاشی دا لوی ګناه لري کنه. دیو چې نمودي الله ولا خبر دی پر نو بس غلی زړه په خوشحال کا. الله تعالی ولا خبر اوریدل سره زړه خوشحالي کیږي ته شک نشته دا اعمال کوي سړی ته نور لیاري خلاصيږي. نن پریشانی انده غواجه دا سرور دی ورور نه بزور، پلور دی زوینه بزور، مور دی لور نه بزور، خور دی خور نه، ورور دی ورور نه، تربور دی تربور نه ویری بزور دا. اواجه د غدات اسلامی تعلیمات متدا تعلیم ورکړه دا سمکه مکرمه نه پردي خلک تی مدینه منوره ولا پردي خلک کی چوره هغه کوي یغو نصرت کوي سوته یې چې دای مو پټای دا تو واخیا څکومی تو خو ته مغه تر بوتو ته دیر کو صدقه همو څلور غزي دي تو ود نشته واس دي نشته باب زته تعلق کو ته په نیکو باندې خو عیدت نه بعد دا هیڅ کوم نشي کولا. او قوت بایچاره د صحابه کرامو په زندګۍ کې موجود ده. خنن افسوس مو ته زون دي زمو پښتني مو کې غیرت مو کې داغه دا اټول نو زود غیرتی الله دا بیا په سي غیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اټول انبیاء کرام غیرتیونو، اټول صحابه کرام غیرتیونو، اټول علما کرام دیندوري خلق غیرتیون دي. دا مونږ مخ کې تیر شوې دي. ایمو د سو غیرت بچي وی کوي کو نو مثال چوته جوړیږي نو چوته مثال جوړیږي نو په تاریخ په پونو کې لیکل شي. ای صحابه کرامو غیرت تاریخ په پونو کې لیکل شوی دا، انبیاء کرامو غیرت تاریخ په پونو کې لیکل شوی دا، او قرآن او حدیث په پونو کې په صفحو کې لیکل شوی دا. نه دیغه په غیرت باندې الله په غیرت کړه دا. صحابه کرامو ته الله جل شانو فرمایلی رجال لا تلهیهم، صحابه کرام سړی دي سړی غیرت ودی دي شي کنه ته چې سړی یاره څه خزه خنه اندی ته غیرت دي شي کنه. الله تعالی صحابه کرامو ته لیدل دا سړی دي نه ټول نو مضبوط غیرت دی هغه دا ټول نو مضبوط غیرت صحابه کرامو دي انبیاء کرامو دا. مو ته غیرت به څه غیرت وی نن ایمو خپل غیرت څه دیغه غیرت نمسترګي پټی کړلې ایمو خپل غیرت مدوره حتی ورسول څو ورور نه جدا پلور دی زوینه جدا خوند او خزه جدا رونه جدا خاندي جدا تربور جدا تکلیف مصیبت مشکلتونه دغه سره مخ یو واجه صرف او صرف دغه سمودانو من اعمال پوری کی ته دانو من اعمال کو ګوره صلی الله تعالی لري خلاصي کې نه خلاصي. الله تعالی د متست په خبرونه پویر نصیب کی او ایمان در تر نصیب کی، باور او اعتماد در تر نصیب کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.